السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو J91 نیوز سره زیم عزیر خان. ګرانو کتونکو نو دتا سره یو بل واقعي باندې نن خبره اترې کوم چې هغه په ثوابه بام هیلو کې مخې ته راغلی دا پرون مخې ته راغلی دا په 15 اکتوبر باندې هغه حواله سره دتا سره خبره اترې کوم چې مطلب یو د بام هیلو یو ایسیدونکو دی چې هغه مطلب په خپل پلار باندې په چاړو باندې گزار کړی دی او هغه مړ کړی دی په خپل پلار باندې. ګرانو کتونکو سوچو کې دلته کې ملزم خو چې کم دی هغه گرفتار کړی شوی دی 24 غنټو کې د ثوابه پولیسو هغه گرفتار کړی دی. ډي پی او کم هارون رشید صاحب هغه په باقاعده اکشن اغشتو او هغه ملزم بام هیلو چې کم ایسودونکو دی هغه باقاعده گرفتار کړی دی. په خپل پلار باندې یو سړی په چاړو سره گزارونه کوي. اوس به تاسو وایئ چې ګران کتونکو د دې مسله سوا مسله هیڅ سم نه وه، بس معمولي تکرار راغلی دی. پولیسو چې کوم بیان جاری کړی دی هغه پولیسو تر مخه هغه دا وایي چې مطلب معمولي تکرار بس راغلی دی. مطلب خبرې کور کې راځي څنګه تاسو ته پته ده زمونږ په معاشره کې دغه شان کله کله داسې څه خبرې اترې راشي دغه شان د دې په کور کې به هم تکرار راغلي څه خبرې به راغلي دی لګېدلی دی د په چاړو گزار سره مطلب خپل پلار مړ کړی دی. ګرانو کتونکو که موږ وګورو هغه رشتې ختمې شوې چې مطلب د ماما زوی وویشتو بل سړی وویشتو دښمني و ګاونډي وویشتو. اوس خلک په خپل پلار باندې هم گزار کوي په هغه هم نه پرېږدي. دا څومره لوی ګناه ده وکړه. مطلب یو د الله تعالی د طرف نه دی ډېر لوی مجرم شو ډېر لوی ګناهګار شو ځکه چې مور او پلار خو داسې هستي ده چې هغه چې هر څه په دنیا کې ملاویږي خو مور او پلار بیا نه ملاویږي. دې ظالم چې کوم دی هغه خپل پلار هم پرې نه ښودو هغه په چړو گزار سره مړ کړو. نو ګرانو کتونکو تاسو ته زه درخواست کوم بار زه تاسو ته وایم چې مطلب زمونږ د پښتنو کې به دا برداشت کله راځي دي که به د عدم برداشت کله پیدا کېږي چې مطلب اوس ورو که ګورو دلته کې مطلب کله د خور مطلب مړ کېږي هغه هم لیدلو نور کیسونه هم لیدلو خو په پلار هم گزار نه و لیدلی. دا هم په ژوند کې په رومني ځل مطلب ما خو زه خو ډېر زیات کیسونه رپورټ کېږي ګورم او لکه مطلب کېږي نور هم داسې راغلي دي کیسونه چې پلار پکې مور پکې ډېرو خلکو ویشته ده داسې کیسونه هم مخې ته راغلي دي. خو لکه مطلب ما خو چې دا خبر سار کتونو زه ډېر زیات حیران شوم. ما وایي چې دې ظالم خپل پلار هم پرې نه ښودو او بل په غټه مسله هم نشته که نه معمولي وړه تکرار خبرې راغلي دي مخې ته او د هغې د وجې پلار او بل بیا په چړو باندې په ګزارونو باندې توبه خدای توبه مال الله ډېر سخته په دې باندې جړا راشي چې یو سړی خپل پلار نه پیژني او په خپل پلار چې دی پلار چې کم دی نو دی را لوی کړی دی دته خبرې خوړې دي دی ګرځولې دی دته به دا هر څه اوس مخې ته دته به یو شیز مخې ته ځکه چې مور او پلار خو داسې زم چې ای داسې دي چې انسان هغه دل خپل وینه ورکړی دا دل چې څه کمی و جون کې دته به زم چې دی دومره را لوی کړی دی. تاسو به ګوره چې دا ملزم هم چې کم دی خلوی دی څه وړوکې نه دی. نو ګرانو کتونکو زه تاسو درخواست کوم چې ځان کې عدم او برداشت پیدا کړئ ځکه چې دا ریش ډېره زیاته کرایم سیوا کېږي ورځ تر ورځې چې سار پاسو نو څه ناڅه دغه شوي خو نن خو پکې ډېره ناشنا واقعه د ثوابې دا راغلې ده چې خپل پلار یې مطلب په چړو گزار سره وجلې دی. نو پولیسو چې کوم دی ملزم هم گرفتار کړی دی. خو بس ګرانو کتونکو تاسو ته دغه یوه خبره بار زه ځکه کوم چې ځان کې برداشت راولئ ځکه چې دا ملزم به چې دی اوس دی جیل ته لاړو دی به اوس په تاڼه کې ډېر سوچ کوي دی به وایي چې دا ما دا کار نه وی کړی نو ښه به وه خو اوس ته کار شوی دی اوس به پې پیمانه وي اوس به پې ډېر زیات سوچونه کوي چې دا ما څه چل کړی ډېر سخت به پې خپوي ډېر سخت به پې ستوماني. خو دا سوچ چې د لږ مخکې کړو معمولي خبره راله کور کې بس هغه خبره به دی په ښکلې ناست و په یو کمره کې او په هغې په دغه په ناسته به یې حل کړی وه. خو ګرانو کتونکو الله پاک دې مونږ له د ناستې توفیق راکړي د جرګې توفیق ته راکړي چې مونږ کینو او په ناسته باندې خبره حل کوو لکه په جنګ جګړو په ټوپک تمانچا په چړو ګزارونو خدای مې د دې نه وساتي. اوس به دا ملزم ډېر زیات خفوي ځکه چې د ده نه د دعاګانو هغه کم د سیله و هغه د ده نه لاړه. اوس به دته مور هم په ښه نظر نه ګوري خو خاندان کې هم ورته خلک په ښه نظر نه ګوري خلک وایي چې دا د پلار قاتل دی. ګرانو کتونکو دا یو واقعه راغلی وه په ثوابه کې بام هیلو کې عامل سره شیر کوله ما لره کې اجازت د الله په امان.